الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار دا سورة آل عمران ده او دا آیات نمبر دی 14, 15, 16, 17 نمبر آیاتونه دي. پرون مونږ ویلو چې په دې رکوع کې الله تعالی تزهید بیانوي. تزهید د زهد نه ده او زهد وای بے رغبتی ته چې مسلمانانو په دنیا کې بے رغبتی چې دینو اختیار کوي او په دې آیاتونو کې ترغیب د آخرت ته او دا آیاتونه متعلق دي د اغلن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شیئا چې په آخرت کې به د کافرو مالونه او د هغوی بچي چې دینو په کار برانه شي هیڅ پیدا به ورته ورنکي چې کافران ځکه کافر شو چې د دنیا په خایس او په ډول پسې چې دینو ورپسې شو او په دې ظاهري خایس باندې چې دنو دوکه شو نو الله تعالی په دې آیاتونو کې د دنیا سپکواله چې دنو بیانوي او دا مرض د يهوديانو د عیسایانو د نجران د عیسایانو چې په دنیا باندې فخر کولو او د الله تعالی په آیاتونو باندې کفر کولو. نو په آیات کې دوه خبرې دي: حقارت الدنیا، د دنیا حقارت، او دویم پکې چې دنو زهد ده، په دنیا کې بے رغبتی چې دنو اختیار کوي. او علما ویلي دا تزهید نه ده، دا زهد، دا بے رغبتی ته وایي چې یو سړی په دنیا کې رغبت نه لري او دا د اسلام د اصولونه یو اهم اصول دي او دا د مؤمنانو صفت ده چې په مؤمنانو کې به د زهد صفت دي او دا زهد اغستلی شوی دی د دې درې الفاظونه زیده او هیده او دال له. د زینه مطلب زینت ده، د هانه مطلب هوا ده، هوا وی خواهش ده، او د دال نه مطلب دنیا ده. نو مطلب یې څه شو؟ ترک الزینت والهوا والدنیا، چې دا درې شیونه دې پرېښودله نو په تا کې به چې دنو زهد راشي، بے رغبتی به چې دنو په تا کې راشي. نو دا یو ښایسته صفت دی. الله تعالی وایي چې دا په دې مؤمنانو کې دا صفت چې دنو پیدا شي. او د زهد بله معنی ده ترک ما لا ینفع فی الاخره، پرېښودل د هغې شي چې په آخرت کې پیدا نه ورکوي. هغه شی پرېږده چې تاله په آخرت کې چې دنو هغه پیدا نه درکوي. او بیا دا زهد په مال کې دی، په مال کې زهد، په مال کې زهد دا ده چې حلال به ګټې او د الله تعالی حکم به پې نه ماتې، حلال به ګټې او د الله تعالی حکم به چې دی نو نه ماتې. دویم زهد په انسانانو کې دی چې دا انسانان به د الله دپاره چې دی نو پرېږدي، هر څه به د الله دپاره چې دی نو قربانې. او بل زهد چې دی نو هغه په مشرۍ کې دی. تاسو یې نه په دنیا کې ډېر خلک په دې مشرۍ پسې منډې وهي چې زه مشر شوې او ما ته چې دی نو مشري میلاو شوې، نو په مشرۍ کې زهد دا ده چې په دې پسې منډې مه وهه. کم سړی یو مشرۍ پسې منډې وهلې
نو ته پوه شه په دې کې زهد نشته، دا سړی زاهد نه دی. او څلورم چې دی نو زهد په نفس کې، دا نفس نه دی، دا په دې دین باندې کړولو، دا نفس نه دی، دا سړی مزو ته راکاږي. نو کم سړی چې مزې لټولې او په دې دنیا کې چې دی نو خوندونه اخیستله، نو ته پوه شې چې دا سړی زاهد نه دی، دا بې رغبته انسان نه دی، دا رغبت لري دا انسان. نو په دې شیانو کې به چې دی نو زهد کې. او په دې آیات کې چې دی نو دا یو څو شیونه الله تعالی ذکر کړلي چې دا انسانانو ته چې دی نو محبوب دي، انسانانو ته چې دی نو ښایسته ښکارلی شو دي. خو دا شیونه چې الله تعالی دلته ذکر کړلي دا شیونه حرام نه دي، خو الله تعالی و چې دا شیونه انسانانو ته ښایسته کړی شو دي. نو اوس به ته دا نه کوې چې په دې پسې ورپسې شي او آخرت چې دی نو ستا نه هیر شي. الله تعالی وایي دا دنیا پیدې دي، دا متاع ده، دا حاصلوه، بچیم غواړه، مالم غواړه، حلال رزق هم ګټه، خو د هغې په نتیجه کې آخرت درنه چې دی نو چېرته هیر نشي. او که انسان په دې شیانو پسې ورپسې شي، په دې آیات کې چې کم ذکر دي، نو ګورې آخرت به تیر شي، نو دا سړی دنیا پرست شو او داسې انسان د الله تعالی نه دی خوښ. نبی علیہ السلام وی حب الدنیا رأس کل خطیات، د دنیا محبت نه دی، دا د ټولو ګناهونو چې دی نو سر دی او جرلی ده، د دنیا محبتو. نو په دې دنیا کې به څه کې زهد به چې دی نو اختیارې، او نور د دې شیانو سره محبت دا فطري دی، فطري ښودلی شوی دی. د سړي زامن خوښ دي، د سړي پیسې خوښې دي، د سړي ځمکې خوښې دي، فصلونه خوښ دي، آسونه خوښ دي، نو دا فطري محبت دی. خو د دې په نتیجه کې به آخرت چې دی نو نه هیرې. نو دلته چې الله تعالی دا ذکر کړلی نو یو په عیسایانو باندې رد دی چې عیسایانو دا شیونه چې دی نو خوښ کړله او ایمان او آخرت یې چې دی نو هغه پرېښودلو. او بل دا شیونه چې په دې آیات کې کم ذکر دي نو دا امتحان دی. الله تعالی وایي دا دنیا کې چې څنګه پیدا کړلی دا ډول دی ښایست دی، دا امتحان دی، په دې باندې امتحان کیږي. نو چې څوک پسې ورپسې شو چې هغه په امتحان کې ناکام شو، او چې چا مقصد ونه ګرځولو، خپل مقصد آخرت وګرځولو، نو هغه سړی چې دی نو هغه کامیاب دی. نو په دې شیانو باندې به ته څه کوې، ځان به د آخرت کامیابۍ ته رسې. په دې دنیا باندې به څه کوې، د آخرت کامیابۍ ته به چې دی نو ځان رسې. او علما ویلي چې داسې به اوسېږي په دنیا کې لکه کشتۍ نه ده، کشتۍ و، کشتۍ کله چې په اوبو کې نو دا کشتۍ روانه یو، کشتۍ چې کله په اوبو کې په سمندر کې دا کشتۍ روانه یو، او چې کله د کشتۍ ته دننه اوبه راشي نو دا کشتۍ بیا تباه کېږي، په منځ باندې دوکېږي. نو دغه شان دی کې دا دنیا نه دا به زړه ته دننه نه کوځې، که زړه ته یې دننه کوزه کړله تباه کېږي. نو د مقصد څه به د کار په دې باندې به ځان آخرت ته چې دی نو رسې، مقصد به نه ګرځې، مقصد د مؤمنانو آخرت دی، د آخرت کامیابي ده، په دې دنیا باندې به ځان آخرت ته چې دی نو رسې. او نن سبا چې دی نو وګورې خلکو مقصد ګرځولی دی، د خلکو سره ټایم نشته چې منځ وکړي، خلکو سره ټایم نشته درس ته کښېني، دین ته چې دی نو شا کړل رسته د وجې نه، د دنیا د وجې نه. خلکو ته پیسه چې دی نو لوی شی ښکاره شوی دی، دنیا ګټل ورته لوی شی ښکاره شوی دی. خو چې دا انسان کله دې قبر ته ورکوز کړي نو دې ته بیا پته ولګي، دې ته پته ولګي چې الله تعالی زه دنیا ته څه دپاره رالیږلی وم، زما خو دلته یو مقصد و، الله تعالی زه اشرف المخلوقات ګرځولی وم، ماله صلاحیتونه راکړو، ماله دماغ راکړو، ماله عقل راکړی، ما دا د څه دپاره استعمال کړله، دا خو به د دین دپاره چې دی نو استعمالول پکار دي، د دین دپاره، د اسلام د غلبې دپاره، د قرآن نظام اوچت شي، د اسلام نظام چې دی نو په دنیا کې اوچت شي، د توحید نظام اوچت شي په دنیا کې. او ما خو چې دی نو خپلې پیسې ګټلې، ما خو وړه وریجې ګټله، او زه خو د دې نه خبر هم نه وم. نو بیا به دا انسان افسوس کوي. دنیا کې چې موږ رالیږلي یو، آدم علیه السلام یې څه په نوم پیدا کړی و، د خلیفه په نوم باندې، انی جاعل فی الارض خلیفه، په ځمکه کې یو نایب پیدا کوم،
یو خلیفه پیدا کوم د هغه به کار صحیح لتنفیذ الاحکام چې د الله تعالی احکام په ځمکه کې جاری کړي. نو اوس په ځمکه کې د الله احکام جاری دي نشته. په کوم عدالت کې په قرآن فیصله کېږي؟ په دې ادارو په کومې اداره کې اسلام غالب دی؟ نشته. دې لپاره به کوشش محنت پکاري. دې لپاره به خپل صلاحیتونه چې دنو خرج کوو، منډې تړلې، خپل مال خپل جان خپل هر څه به چې دنو د اسلام د غلبې لپاره چې دنو خرج کوو. او که دغه نه و نو بیا هم څه پیدا ونه کړله. ښه زین للناس ښایسته کړی شوی دی انسانانو ته، ښایسته کړی شوی دی خلکو ته انسانانو ته څه شی؟ حب الشهوات، محبت د هغه مرغوبو شیینو، محبت د هغه خواهشاتو، هغه شیینو چې انسان نه پسه چې دین خوښوي. تفسیر جلالین وی حب الشهوات ما تشتهی الانفس، هغه چې اشتها یې کوي چې دینو دا نفسونه، دا نفس چې دینو خوښوي. نو محبت د هغه مرغوبو شیینو، د هغه ښایسته شیینو، د هغه نفس، د هغه زړه راښکونکو شیینو. هغه کم شیونه دي؟ النساء، من النساء، د زنانو نه، چې زنانه چې دنو خلکو ته چې دنو ښایسته کړه ښکاره شو دي. او دا پکې الله تعالی چیلې دا فطري محبت دی چې د انسان زنانه چې دنو خوښې دي. نبی علیہ السلام وایي زما زنانه ډېرې خوښې دي او زما خوشبویي چې دنو ډېره زیاته خوښه ده، او مونځ راته چې دنو زیات خوښ دی. خو چې کله به د مانځه ټایم راغی نو نبی علیہ السلام بیا زنانه نه پېژندلې، زنانه هم لا څوک دي، د الله حکم به چې راغی نو بیا به زنانه بچي هر څه پرېږدي، الله اکبر آواز چې وشي، حی علی الصلاة آواز وشي، بیا به نبی علیہ السلام زنانه نه پېژندلې. نو که سړی پکې د الله تعالی امر چې دی نو مات کو، مونځ یې ونه کو، د الله حکم یې مات کو، توجه یې زنانو له ورکړه، نو بس دا په دې فتنه کې راګیر شو، دا په دې امتحان کې چې دی نو ناکام شو، دا بس بیا د نفس چې دی نو بند دی. او نبی علیہ السلام ویلی دی چې الدنیا كلها متاع وخير المتاع المرأة الصالحة. دنیا نه ټوله متاع ده، خو بهترینه متاع نه ده هغه نیکه بیبي ده. نیکه بیبي چې خاوند ورته وګوري نو زړه خوشحاله شي، چې خاوند ورته یو کار امر وکړي نو هغې تابعداري وکړي، نو دا څه ده؟ دا تابعداره چې دی نو زنانه ده. او کله چې خاوند غایب وي نو د خپل ځان حفاظت کوي او د خاوند د مال حفاظت کوي، نو دا صالحه بیبي ده. نو که اوس دا زنانه د دنیا پرستۍ دپاره وګرځولی شي او د عیش پرستۍ دپاره وګرځولی شي او د خرابو مقصدو دپاره ذریعه وګرځولی شي، د دې انجام بیا ډېر خطرناک دی. او که د نیک مقصدو دپاره وګرځولی شي نو بیا په زنانو کې اجر او ثواب دی. والبنین او زامن، سړي واده نه دی کړی نو د هغې خواهش دا ده چې واده وکړمه زنانه سره، واده وکړو وسوله چې دی نو زامن پکار دي. زامن یې ځکه ذکر کړه چې لوڼه د چا نه یې خوښي، د هر سړي زامن خوښي او لوڼه یې بدې شي. والقناطیر المقنطرة، او د خزانو نه جمع کړی شو، د خزانو جمع کړی شو نه زامن هم اوس وشو د سړي، اوس پیسې پکار دي، خزانې پکار دي، اوس خرچه به چې دی نو لګي، نو خزانه پکار ده. تفسیر جلالین وی اموال کثیرة، ډېر مالونه پکار دي. او خزانې اطلاق د 1000 دینار د کم درجه ده، او بیا پسې اخوازه 1000 دینار کم دی او د دې نه بره چې څومره زیږي دا خزانه ده. دا خزانه ورسوي من الذهب، د سرو زرو، والفضة، او د سپینو زرو. پخوانه زمانه کې دا پیسې کاغذ نه و، نو دا اخیستل خرڅېدلو په سره زرو، هغې ته به دینار ویلو، او سپینو زرو ته به درهم ویلو، اخیستل خرڅېدلو په دې باندې کېدل.
والخیل المسومه او آسونه نشاندار دا د سړي بیا خوخي وس بچیم وشو خزانم راله پیسې راله نو وس سورلی پکار ده چې سورلیانی په خوانه زمانه کې آسونه او په عربو کې به هغه آسونه چې دینو هغه به ډیر خلکو خوښوله چې هغه به نشاندارو په دې سر کې به چې دینو یا تور داغو یا به سپین داغو یا په دې خپو کې به چې دینو تور داغونه رنګو نو هغه به ډیر خوند کولو ډیر به ښایسته ښکاره کېدلو اوس چې دینو سورلی دي موټرې دي ټوډیانې دي په هغې باندې خلکو خپل خاص نشان لګولی یا لکه د پلان کې ګاډی راغی والانعام او د چارپایان والحرس او فصلونه الانعام چارپایان الابل والبقر والغنم چې هغه وخان دي او هغه چې دینو بقر غواګانې دي او دغه شان ګډې بیزې دي چې بیا د سړي چې دینو دا خوښي چې هلکه اوس دي دا حیوانات دي ډېر شي آسونه وشو سورلیانې وشوې تاسو لیدلي خلک غټه بنګله جوړه کړي نو په هغه بنګله کې بیا ښایسته چمن جوړ کړي چمن پکې نو هغه بنګله ډېره مزه کوي اوس بیا وایي یاره دا چمن خو پکې جوړ شو غټو اوس په دې کې مزه به هله کوي چې څاروي پکې سریږي څاروي دا قسمه قسم مرغۍ پکې چې دی نو پیدا شي نو دا انسان خوښوي نفس چې دی نو دا غواړي والحرس او د فصلونو نه الزرع زرع فصلونه اوس پکار دي پټیو چې هغه رودی کېږي او هغه چې دی نو راوړلی کېږي او پخېږي الله څه وایي ذلک متاع الحیات الدنیا دا پیده د ژوند د دنیا ده دا متاع دی دا د دنیا د پیدو سامان دی والله الله پاک والله دا الله سره والله عنده دا الله تعالی سره حسن المآب ښایسته ځای د واپسۍ دی مآب وایي المرجع یعنی ځای د واپسۍ کېدو ته یعنی په دې کې ترغیب شو والله عنده حسن المآب ترغیب شو آخرت ته چې د دنیا په امورو کې چې دی نو آخرت چې دی نو تاسو غوره کوئ او المآب ځای د واپسۍ ته ویلی کېږي چې هغې ته واپسې کېږي معاب دو قسمه دی یو ناکاره دی چې جهنم دی او بل معاب چې دی نو هغه ښایسته دی چې هغه جنت دی نو دلته دې مراد څه شی دی جنت دی او دا حسن ورسه ځکه وویلی شو چې دا همیشه دی دا جنت همیشه دی دا کمیږي نه د دې نعمتونه کمیږي نه او نه پانی کېږي دا خو د دنیا د پیدو خبره وشوله اوس الله تعالی ترغیب ورکوي آخرت ته چې دا حسن معاب چې ذکر شو په دې آیات کې نو د هغې تفصیل اوس ذکر کوي په دې وروستني آیات کې او د هغې د مستحقینو ذکر کوي چې دا حسن معاب دا جنت به کم خلکو ته میلاویږي اوس دغه صفات په ځان کې راوستل پکار دي قل ورته ووایه چاته وایي الله تعالی نبي علیه السلام ته وایي ای محمد دې خلکو ته اعلان وکړه ورته ووایه او نبئکم آیا خبر در کوم تاسو ته بخیر په غوره من ذالکم د دې شیونو نه دا کم چې ذکر شو دا مذکور دا نساء بنین خزانې او دا ذهب و فضه د دې نه په غوره شیونو خبر در نه کما للذین دا د پاره د هغه کسانو اتقوا چې تقوا اختیار کړه پرهیزګاري پکې چې دی نو راله دلته د تقوا نه مراد د شرک او د کفر نه ځان بچ کول دي چې هغه د تقوا اولنۍ درجه ده او اوس د جنت چې دی نو نعمتونه ذکر کوي عند ربهم په نزد د رب د دیو نو په دې کې مطلب دا دی چې په چا کې ایمان راغی او تقوا راله نو الله به له څه ورکوي اوس دا نعمتونه ول ورکوي جنات د دې خلکو دپاره جنتونه دي تجري چې بهیږي او من تحت الانهار لاندې د هغې نه نهرونه خالدین فیها همیشه به یې په هغې کې و ازواج مطهرة او بیبیانې پاکې ساتلی شوي و رضوان من الله او رضا د الله د طرفه د الله نه ده نو په دې کې یو دا نعمت ذکر شو چې یو خیر دی بخیرین د دې دنیا د نعمتونو د جنت نعمتونه غوره دي او بل د چا دپاره دي اتقوا چې په چا کې تقوا راله د الله نه یره راله د شرک او د کفر نه ځان وساتلو
دا الله حرام کړی شوي شیونو نه ځان وساتلو. نو دیو دپاره باغونه دی، جناتون باغونه دي. دا څنګه باغونه تجري من تحت الانهار چې په دې کې به نهرونه چې د ناو بهیږي، او دا بیا خالدین فیها، دا مؤمنان د ایمان والا تقوا والا و په دې کې بیا همیشئ، داسې نه ده چې بیا به ترې رایستلی کېږي. او د دیو دپاره بیا ملګري هلته پکار دي. نو ازواج مطهرتون، داسې بیبیانې چې هغه پاکې ساتلی شوي دي، باطني هم او ظاهري هم. ظاهري د ګندګو نه دا ده چې حیض به پې نه راځي، دا میچازي دا به نه یو، او خراج کې ماج کې کڼې مڼې دا به پکې نه یو. او باطني دا دی چې ښایسته اخلاق وي. او چې په دنیا کې کم سړي ځان پاک ساتلی دی او کم یې بیبي چې دی نو پاک ساتلی دی، نو په جنت کې به ګورئ دا ملګري، دغه رشته به هلته برقراري. او چې چا پاک ځان نه دی ساتلی نو هلته به ورته چې دی نو بیا بله زنانه چې دی نو ورکړی کېږي په جنت کې چې هغه به پاکي. دا رشته و بیا هلته دی په دنیا کې خیانت کړی دی، نو په جنت کې دغه رشته چې دی نو بیا بحال نه یو بلکې ماته به یو. او د ټولو نه غټ نعمت په جنت کې ورضوان من الله، ورضوان من الله اکبر. د الله رضا ګوره ډېر لوی شی دی، ډېر لوی نعمت دی د الله تعالی رضا. حدیث د بخاري مسلم کې راځي چې الله تعالی به جنتیانو ته وویو چې زه تاسو له دې نعمتونو نه غوره نعمت در نه کمه. جنتیان به وایي ای ربه هغه کم نعمت دی چې هغه به مونږ ته راکړلی کېږي، مونږ ته خو چې دی نو هر څه میلاو شوی دی. الله تعالی به ورته ووایي چې هغه نعمت دا دی چې زه ستاسو نه چې دی نو راضي یم او چېرته به ستاسو نه چې دی نو خفه نه شم. د دنیا په دې نعمتونو را جمع کولو کې ګورې الله تعالی نه خوشحالیږي، نه راضي کېږي پې. البته چې دا سړی د الله د رضا دپاره دا نعمتونه لګیو، بیا په هغې کې د الله تعالی رضا ده. مال دی، بچي ده، بچي دي د انسان خزانې دي، او فصلونه دي، پټي دي. که دا یې د الله د دین دپاره د الله د رضا دپاره ولګوله نو بیا به دنه الله چې دی نو راځي. والله الله پاک بصیر بالعباد، لیدونکی دی بندګانو لره. بندګانو له الله تعالی ییني چې په چا کې تقوا ده او څوک د جنت اهل دی، دا الله تعالی ییني چې څوک کې چا کې ایمان شته په چا کې نشته. نو دا ردم شو په هغې عیسایانو باندې چې په هغوی کې ایمان هم نشته او تقوا پکې چې دی نو هم نشته دی. او چې کم خلکو کې دا ایمان او تقوا راله نو هغې له به الله تعالی جنت ورکوي. الذین دا هغه کسان دي، دا کومه خلکو دا تقوا والا، دا هغه کسان دي یقولون چې وایي ربنا ای رب زمونږه اننا آمنا بېشکه مونږ ایمان راوړو. په دې کې اوس الله تعالی د جنت د حاصلولو طریقه مونږ ته ښیو. جنت به څنګه حاصلې، دا صفات په ځان کې پیدا کړې مؤمن مسلمانه، دا صفات په ځان کې راوله. یو پکې ایمان شو، ایمان یې راوړی دی، تقوا پکې ده، نو د هغې نه پس بیا د الله نه بخښنې او استغفار او بخښنې غواړي. او د هغې نه پس به د جهنم د اور نه چې دی نو یریږي. ګوره او په عیسایانو باندې رد دی، په نجران د وپت باندې په هغوی باندې رد دی چې عیسایانو کې ایمان نشته، ګناهونو انبار پې چې دی نو راجمع دی او د اور نه چې دی نو نه یریږي. او په مؤمن مسلمان کې به دا صفات یې ګوره دا چې الله ذکر کوي. نو یا مؤمنانو اشاره دې ته ده چې دا په ځان کې راولی و. آمنا مونږ ایمان راوړی دی، فغفر لنا نو بخښنه وکړه مونږ ته، ذنوبنا د ګناهونو زمونږه. که ګناه دې وم نشي د مؤمن نه، خو بیا هم د ګناه نه یریږي او د الله نه بخښنې غواړي. منافق سړی حدیث کې راځي چې د مؤمن نه ګناه وشي نو داسې ورته ښکاري لکه د یو غټ غر په شان چې دا را باندې راولېږي، د ګناه نه هېڅ یېرېږي. او د منافق نه چې ګناه وشي نو داسې معمولي ورته ښکاري لکه پوز یې مچ کیني او دی ورته اشاره وکړي، نو مسپک ورته ښکاري. مؤمن مسلمان به ګناه نه یېرېږي. وقنا عذاب النار، او وساتې موږ د عذاب د اوره. دا د مؤمن صفت چې د اور نه به یېرېږي. ښه نه په ځان کې پیدا کړه. نبي علیه السلام فرمایي، حدیث صحیح حدیث دی چې څوک په ورځ کې وځله د جهنم نه پناه وغواړي نو دا جهنم الله ته ووایو دا پلانکی سړی زما نه یېرېږي، الله زما نه بچ که، نو الله یې بچ کړي. او نبي علیه السلام بیا فرمایي
وایي یو سړی په ورځ کې وکرته چې دنو جنت وغواړي چې الله ماله جنت راکړه، نو دا جنت الله ته ووایو چې الله پلانکی سړی مې غواړي ما وله چې دنو ورکړه. نو دا دعاګانې هم له پکار دي که نه، دا خو د نن نه پس کوو که نه. او دا د جنت د حاصلولو لا طریقه پکې زده کړو چې ایمان هم خو راوړی دی، اوس به د ګناهونو بخانې غواړو، استغفار به کوو، او بل به څه کوو؟ وقینا عذاب النار، د جهنم د اور نه به چې دی نو یېرېږو. او دا موږ په مانځه کې مو وایو اللهم ربنا الذي الصابرین، دا تقوا والا، دا ایمان والا نور صفتونه دا دي چې دا صبر کوونکي دي، صبر کوونکي دي. علی الطاعه، په طاعت باندې صبر کوي، په نیکو باندې صبر کوي، په نیکو باندې صبر کوي. عن المعصیه، د ګناهونو نه چې دی نو صبر کوي چې ګناه را نه چې دی نو ونه شي. او بل پسې څه باندې صبر کوي؟ په مصایبو باندې، په تکلیفونو باندې، په بیمارو مصیبتونو باندې چې دی نو صبر کوي، او زړه چې دی نو مضبوط ساتي. نو دا صفتونه دي. ښه والصادقین، او رښتیني دي، رښتیا ویونکي دي. پس کې په ایمان عملا قولا عملا عقیدتن، په عقیده کې رښتیني دي. ګوره عیسایانو په شان دي نه دي، و په د نجران او عیسایان دروغجن دي، تکذیب کوي. مؤمنان څه کوي؟ په عقیده کې رښتیني دي، او په قول کې رښتیني چې څه وایي، په جواب باندې پای کې رښتیا وایي، او په عمل کې چې څه کوي پای کې رښتیني دي. والقانتین، او تابعداري کوونکي دي، د الله احکام منونکي دي او عاجزیم کوونکي دي. والمنفقین، او خرج کوونکي دي، دا یې صفتونه دي. ښه والمتصدقین، خرج کوونکي دي، انفاق کوونکي دي، د الله په دین کې خپلې پیسې لګوي، خپل مال چې دی نو لګوي، زکات ورکوي، صدقې ورکوي. والمستغفرین بالاسحار، او بخنه غوښتونکي دي په وخت د پېشمني کې، دا یې صفتونه دي. چربان تهجد چې وکړي نو بیا د هغې نه پس سحر ټیم کې بیا د الله نه استغفار او بخنې چې دی نو غواړي. حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې الله تعالی د خپل شان مطابق نږدې اسمان نه راځي، دنیایي اسمان نه. وایي څوک شته چې بخنه غواړي ورته وکړم، څوک په یو تکلیف کې دی چې د هغې نه آزاد کړمه، دا الله تعالی وایي. او موږ په دغه ټایم کې څه یو؟ موږ غافله یو، ده پراته یو. صحابو صفت بداو چې هغوی به تهجد کوله. عبدالتفسیر ابن کثیر نقل کوي عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ به چې تهجد وکړله نو بیا خپل غلام ته ویله ناپې ته چې ته اوس وګوره چې سحر لګېدلی دی که نه دی. نو چې هغې به ته وویل چې سحر لګېدلی دی جو بس بیا به استغفار شروع کړو، بخانې به چې دی نو شروع کړي. الله نه صحابه دي اوچت خلک دی، او بیا هم د الله نه چې دی نو بخانې غواړي. نو موږ به نه غواړو، مونږ او هغوی چېرته، مونږ هغوی ته چېرته رسېدی شو. نو پکار ده چې مونږ بخانې وغواړو. او حاطب نقل کوي چې ما په جومات کې یو سړی ولیدلو مسجد نبوي کې چې هغې ویل چې الله تعالی ستا حکم دی، نو مونږ هغه دی چې دی نو ستا حکم چې دی نو پوره کړو، ناست یو سحر په دې ټایم کې، او الله تعالی ستا حکم دی چې زما نه بخانه وغواړه، نو مونږ چې دی نو ستا نه بخانه غواړو. نو حاطب وایي چې بیا رڼا شو، ما دا سړی ولیدلو، نو دا عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه الله حکم کړی دی چې په دغه کې پېشمني کې چې دی نو بخښنې غواړي. نو وایي مونږ چې دی نو صحابه وایي مونږ حاضر یو، الله مونږ ته چې دی نو بخښنې وکړه. بس د دې ځای پورې. زوین للناس ښایسته کړی شوی دی خلکو ته حب الشهوات محبت د هغه مرغوبو شیونو من النساء د زنانو والبنین او د زامنو والقناطیر المقنطرة او د خزانو جمع کړی شو من الذهب د سرو زرو والفضة او د سپینو زرو والخیل المسومة او د آسونو نشاندارو والانعام او د چارپایانو والحرث او د فصل ذلک متاع الحیات الدنیا دا پیدا د متاع دی د ژوند د دنیا. والله د الله والله عنده حسن المآب او د الله سره ښایسته ځای د واپسۍ دی. قل ورته ووایه او نبئکم آیا خبر درکم تاسو ته بخیر په غوره من ذلکم د دغې شیانو نه للذین دا دپاره د هغه کسانو اتقوا چې ویریږي تقوا اختیار کړي
عند ربهم پنځ د رب د دیو جنات باغونه تجری چې بهیږي من تحت الانهارو لاندې داغین نهرونه خالدین فیها همیشه وی پاغي کې وازواج مطهره نو بیان پاکي ساتل شوی ورضوان من الله او رضامندیا د طرف د الله نه والله پاک بصیر بالعباد لدن کې د بندگانو لرا الذين دا کسان دی یقولون چې وای ربنا رب زمونږه اننا آمنا یقینا مونږ ایمان راوړی دی پغفر لنا بخانه وکي مونږ ته ذنوبنا د ګناهونو زمونږه وقنا عذاب النار وساتي مونږ د عذاب د ورنا الصابرین دا متقیان او دا تقوا ولا کسان دي صبر کوونکي دي والصادقین او رښتیا ویونکي دي والقانتین او تابعداري کوونکي دي والمنفقین او خرج کوونکي دي والمستغفرین بالاسحار او بخنه غختونکي دي په وخت د چربان کې وي زين للناس فاستكبر شبه لپاره د خلکو حب الشهوات محبت المغوثين من النساء الاخذنا والبنين بالزامنا والقناطير المقنطرة او مقداني المكيشوي من الذهب السرور والفضة او السنور والخيل المسومة او اسنان شاندار والعنام او التابعين والحرث او فصل فصلنا ذلك متاع الحياة الدنيا دا سامان الدنيا الدنيا والله عنده حسن الثواب دا الله صرفا وزير واپس ایده قل أنبئكم توفر ما خبر در کم تاسو تابع خیر و خبر من ذلكم ددی سجمنا ذکر تاسو تمخل الذين فارض عكسان اتقوا جدي تقوى اختیار کا عند ربهم فنزد رب جنات جنة الذي تجري بين ومن تحتها الانهار داخل عندنا خالدين فيها عذاب همیشه فلیږي وازواج مطهرة او بیان پاکی ساتل شوی ورضوان او رضامندی من الله لطرف الله نه والله بصير بالعباد الله تعالی لدن کې بندگان لرا الذين اغتسان يقولون چوي ربنا يا رب زمونږ اننا يقينا من آمنا ایمان راوړل فاغفر لنا ذنوبنا وكم ذنوبنا بگناهون زمونږ وقنا عذاب النار او وساتنا من عذاب اورنا الصابرين ذا تقوى ولا كسان دي صبر تكليف والصادقين او رشد والقانت